رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. سار جمع چې ولاړی سنت کول څنګه دي خدي د دې طریقه دا ده چې جمع دلته ولاړه ده نو دې ځای کې به دا سړی سنت نه کوي دی راغی لیټ نو دی د اول سنت هلته به راوکړي صحن کې دې وکړي که جمع په کوټه کې ولاړه ده نو سنت دې دی په صحن کې وکړي که جمع په صحن کې ولاړه ده دی دې کوټې ته ننوځي هلته دې دننه سنت وکړي خو چې کوم ځای جمع ولاړه ده هلته به سنت نه کوي او چې دی کم از کم آخري قاعده خو لاندې کړي یعنې یو رکعت چې دی لاندې کولی شي سنت به کوي که نه او سنت یې ونه کړه پاتې شو نو بیا به یې د نور خطو نه بعد کوي مخکې نه شي کولی سولو خبره درته وکړم زما د والد صاحب سره الله دې غریق رحمت کړي چا 200 روپۍ امانت یې ښودلی و هغه سړی مړ شو چې سړی مړ شو هېڅ پته نه لري خدایه پاکه اوس څوک یې نه و هېڅ څوک یې نه و زما والد صاحب په هغې پسې یو ځای ته ځه بل ځای ته ځه د خلکو نه تپوسونه کوه یاره په هغه 200 روپو ته رسولو باندې زما په خیال چې د نن نه 40 کاله مخکې کم از کم 500-600 روپۍ نورې ولګولې خپلې ولګولې او آخر د هغه سړي یو ورور او یو خور یې را پیدا کړ یو ورور او یو خور یې را پیدا کړ او بیا یې هغه 200 روپۍ ورکړې هغوی له چې هلکه زما غاړه خلاصه شي ګنې هغه که نه ورکولې نو ځان له آخرت خو نه تباه کوو که نه نو هغې دپاره نو محنت وکوئ خواري وکوئ د چا چې حق دی هغې ته خپل حق ور ورسوئ ټول هر څه معاف کېږي که مونځ دې نه دی کړی او د خدای نه دې معافي وکړي معاف به دې کړي خو پردی حق مال نه معاف کېږي مال پردی حق هر څنګه چې دی که مزدور نه دی مزدوري ګیره کړې ده که بل څه چل دې کړی دی لور دې محرومه کړې دا حق نه معاف کېږي دې کې ستا اختیار شته نه دا د الله اختیار دی دا حق د لور له الله ورکړی دی دا زوی هم ستا نه پیدا دی او دا لور هم ستا نه پیدا ده لور خو زیاته محتاجه ده خو زیاته چې کوم دی بل په مور پلار باندې ټول نه زیات مینه لوري دا زوی خو چې کوم دی کټه سری دی خو دونه پروا نه ساتي دی خو چې کوم دی نو زړه یې کلکي به هر حال ښه دا اوږد سوال ملګري لیکلی دی چې زما والد صاحب د خپلو مور پلار د طرف نه د مور پلار په رقم باندې د دوی نیکه دی د هغه باندې جایداد اخیستی و هغه جایداد یې په 33 लाख روپۍ باندې خرڅ کړی دی او دې وخت کې مونږ زمونږ نیکه او نیا هغه وفات شوي دي او زما والد صاحب هغه پیسې مونږ له راکړي په هغې باندې مونږ 4 وروڼو قیمتي ځایونه د کورونو دپاره اخیستي دي او زمونږ یو تره دی چې هغه کوڼ دی او چاړه هم دی هغه زما پلار د میراث نه محرومه کړی دی آیا مونږ وروڼه په دې ګناهګار یو او بلکل او اوس پلار چې کوم چې هغه تره د هغه حصې د هغې څه صورت کیدی شي دا سوال ډېر ښه مزیدار دی ملګري لیکلی دی ځان په دې سوال پوه کوي نیکه لګېدلی دی هغه سره پیسې دي یا جایداد خرڅ کړی یا څه یا څه هغه یې زامنو له ورکړه هغه زامنو لګېدل په هغې کې یو زوی یا لیونی دی یا چاړه دی هر څه شی دی خو انسان دی غوی نه دی خر نه دی انسان دی او د دغې سړي نه پیدا دی د هغه زوی دی 4 زامنو له پیسې ورکړي او هغوی ولګېدل په هغې ځان له کورونه واغستل او دا ده چې ښه قیمتي ځایونو کې کورونه واغستل او هغه چې کوم د دوی تروس کېږي او د هغه مړي زوی کېږي هغه یې محرومه کړی که هغه خپل پلار محرومه کړی اومې عظیم الشان جرم کړی دی او که هغه د خپل رور محرومه کړی دی اومې چې کوم دی عظیم الشان جرم کړی دی هغه له باقاعده حصه ورکول پکار دي اوس که هغه بالفرض داسې وي چې د هغه اولاد وي خو اولاد له دې وله ورکړي که اولاد یې نه او هغه بالکل یوازې نو چې څو پورې هغه دی د هغه خدمت به کوي بیا چې کله هغه مړ شو نو د هغه ورېرونو ته به که بچي خپل نه وي لوڼې خپلې نه وي ښځې نه وي نو بیا به د هغه میراث ورېرونو ته رسي ورېرونو کې او بیا په هغه طریقه تقسیم کیږي للذکر مثل حظ الانثیین د نارینه او د زنانه د لور د ورېرې
او د وراره دقسې حق به ورکوي چې مثلا که ځمکه ده نو چې دوه جریبه مثال د زوی کېږي نو جریب به د لور کېږي داسې طریقې سره به یې تقسیم کوي که پیسې دي 2 لاکه د زوی کېږي نو 1 لاک به د لور کېږي نو دقسې د ورېرونو کې او بیا خو چې څو پورې هغه ژوندی دی هغه د خپل حق او د خپل مال مالک دی دا د هغه سره کرور دا چل کړی دی هغه محرومه کړی او مې ظلم کړی هغه هم ځان تباه که الله دې ورته هدایت نصیب کړي او که پلار یې دا چل کړی هغه هم ځان تباه که خو مړ دی نو چې مړ دی نو خدای دې اوس وبخي نو کافر شوی نه دی خو کار یې داسې کړی دی چې همیشه به په عذاب کېږي نو همیشه به ډېر لوی د خدای قانون بدلول دي د خدای قرآن یو څه وایي او زه او ته بل څه کوو ډېره خطرناکه خبره ده